آیا د مقلد اقتدا په غیر مقلد پسې صحیح ده او که یا؟ ډېر کسان د دې پوښتنه کوي چې موږ داسې ځای ودرېږو چې په هغه مسجد کې رفع الیدین کیږي، آیا په داسې امام پسې موږ اقتدا کوو او که یا؟ د دې مسئلې جواب دا دی چې په غیر مقلد پسې اقتدا کول په هغه وخت کې صحیح دی چې دغه غیر مقلد عقیده برابره وي او دی په سلفو باندې اعتراض نه کوي او د دغو مقتدیانو د مذاهبو خیال ساتي. او که چیرې دغه غیر مقلد و احنافو ته و اهل سنت والجماعت ته مشرکین وایي، دی له اسلام څخه خارج بولي، بیا په داسې غیر مقلد پسې اقتدا کول صحیح نه دي. زموږ ستاسو په معاشره کې چې کوم کسان رفع الیدین کوي، هغه کسان اهل سنت والجماعت ګر سره مسلمانان نه بولي، دی و هغو ته مشرکین وایي. نو لهذا په داسې کسانو پسې اقتدا کول په شریعت مقدسه کې صحیح نه دی. هغه زما او ستا مذهب نه مني، زما او ستا سلف نه مني، دا زما او ستا دین ته شرک وایي، ما او تا له اسلام څخه خارج بولي، نو د چا چې دا رقم ته عقیده وي او د دې عقیدې خاوند پسې اقتدا کول په یو صورت کې هم روان نه دي. نو لهذا کوشش وکئ چې خپل جماعت و داسې مسجد ته رسوي چې هغه مساجد د اهل سنت والجماعت وي. که چیرې موقع نسی پیدا هغه مسجد نه وي نږدې، نو په داسې سړي پسې اقتدا کول چې هغه زموږ په سلفو پسې بد وایي، په هغه پسې اقتدا کول په شریعت مقدسه کې ناروا ده. تر هغه دغه یوازې لمونځ کول ډېر ښه دي، دغه جماعت دې پرېږدي.